بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو مسلمانانو، چون د فتنو دور دی، د مشکلاتو دور دی، او د فتنو او د مشکلاتو او د فریشانیو څخه د خلاصون دپاره د هر مسلمان دپاره دا ضروري ده چې هغه دغسې اذکار او دغسې وظیفې وکړي چې د هغو په وجه باندې الله د ساتنه او کفایت وکړي د ټولو هغه سختو او مهمو شیانو څخه. په هغو کې یوه دغه دعا ده چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا په سهار او په ماښام کې دغه دعا وویله چې دا آیات دی د قرآن کریم، نو الله جل جلاله به د ده د ټولو امورو کفایت وکړي، هغه که د دنیا وي او که د آخرت وي. نو موږ تاسو خو یا د دنیا په کارو په مشکلاتو په امورو کې فریشانه یو، او یا به د آخرت، یا به د دواړو. بعضې به داسې وي چې دنیا ته به ډېره توجه ورکړې وي، آخرت به یې هېر وي. بعضې به بیا داسې وي چې آخرت ته به توجه ورکړي، دنیا به یې هېره وي. بعضې بیا داسې وي چې هم دنیا کوي او هم آخرت. نو د الله پیغمبر فرمایي چې کفایت به وکړي الله جل جلاله د ده څخه د هغه کارونو که د دنیا وي او که د آخرت وي. هغه دعا دا ده: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دغه دعا محترمو وګشته پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي سهار او وګشته ماښام. سهار چې ملمنځ وکئ دغه دعا وګشته وایاست: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. او وګشته چې ماښام لمونځ وکئ دا دعا وایاست. چې کم مشکل ستاسو مخ ته راځي الله به تاسو ته آسانه کوي، او الله به ستاسو حفاظت او ساتنه کوي. والسلام علیکم ورحمة الله.